دریم قسم طعام خوراک د جهنمینو هغه زقوم دی، د زقوم ونه. قرآن کې الله رب العالمین د دې باره کې ویلي دي چې ثم انکم ایها الضالون المکذبون، به تاسو ای ګمراهانو ای دروغجنانو لآکلون من شجر من زقوم، تاسو به د زقوم ونه خورئ. په سورۃ الصافات کې الله رب العالمین د زقوم د ونې یو څو صفات ذکر کړي دي. یو صفت د زقوم د ونې دا ده چې دا د جهنم په دې منځ کې راختلې ده، د جهنم په اور کې راختلې ده. قانون دا دی چې اور ونه سوځي، خو لیکن د زقوم داسې ونه ده چې د جهنم اور هم پرې وس نه رسي چې هغه وسوځي. او دویم چې دا د جهنم په منځ کې دا ونه ده. او دریم دا دی چې د دې دا شکل د شیطان په شکل دی، گویا کې دا د شیطانانو سرونه دي یا د مارانو سرونه دي، نو داسې بد شکله ده. او څلورم دا دی چې دا انسان مړیم نه، داسې ونه ده په دې جهنم کې. نو دې باره کې الله وایي چې لآکلون من شجر من زقوم، تاسو به د زقوم د ونې نه خوراک کوئ. فمالئون منها البطون، به تاسو د دې زقوم د ونې نه خېټې ډکوئ او دا به خورئ تاسو. حدیث کې راغلی دی، امام ترمذی رحمه الله حدیث نقل کړی دی او ابن حبان هم نقل کړی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه. حدیث داسې دی، یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم دا آیت ولوستو: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے د ایمان والو د الله نه ویریږئ په لایق تقوا سره، او مرګ رانشي په تاسو باندې مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان وئ. وی نبی صلی الله علیه وسلم خپل صحابه ته ویلي چې ملګرو، وی که چېرته تاسو د دنیا نه مؤمنان لعنل شئ او د ایمان سره په تاسو باندې مرګ رانشي، وی په تاسو باندې الله رب العالمین به زقومونه وخوري. او د زقوم وی داسې ونه ده، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته د زقوم د ونې لو ان قطره من الزقوم، که چېرته یو څاڅکی د زقوم د ونې نه قطرت فی دار الدنیا، د دنیا په دې کور کې وشي او تراولیږي د زقوم د ونې نه، وی لافسد على اهل الدنيا معاشهم، وی د ټولې دنیا والا باندې به ټولو انسانانو باندې به دا ژوند ګډوډ کړي. که چېرته د زقوم د ونې یو څاڅکی دې دنیا ته راولېده، نو پاتې خو بیا د زقوم ونه چې هغه به انسان خوري. امام ترمذی رحمه الله وی دا حدیث صحیح دی ام موقوفا ام مرفوعا؟ حدیث صحیح دی. د دې وجه نه قتاده ابن دعامه السدوسی دا یو لون مفسر دی، دې باره کې راغلی دی. وی دی ورځ د سورۃ الصافات د آیاتونو تشریح کول چې په کوم کې د زقوم تذکره ده. وی دی ویلي چې ان فی النار شجره، وی د جهنم په اور کې یوه ونه راختې ده. او والنار تحرق الشجر، د اور قانون دا دی چې ونې سوځي، خو لیکن د جهنم دغه ونه د زقوم ونه دا د جهنم په دې اور کې راختلې ده او د جهنم د اور هم په دې ونه باندې وس نه رسېږي. او بیا وایي چې واخبر ان غذاؤها من النار، وای الله رب العالمین د دې خبره ورکړې ده چې غذا د دغه ونې دا ونه چې غټیږي د جهنم په اور باندې دا ونه غټیږي، وای داسې ونه ده په دې جهنم کې. او دا به ګناهګاران خلک به د زقوم ونه خوري، جهنمین به د زقوم ونه خوري. د وجه نه سعید بن جبیر رحمه الله دې باره کې راغلی دی، وای دی ورځ یې ویلې چې په دې جهنم کې به دا جهنمین وږي شي، چې کله وږي شي وای استغاثوا من الجوع، دوی به چغې وکړي چې یا الله موږ وږي شو، یا الله وږي یو، یا الله موږ له ډوډۍ راکړې، طعام راله راکړې، وږي یو موږ. وایي فاغیث بشجرة الزقوم، وایي دې ته به د زقوم ونه راوړلی شي. او وایي فاکلوا منها، د زقوم د ونې نه به دا جهنمین خوراک وکړي. وایي کله چې دې مخ ته رانږدې کړي، وایي د مخ دا چمړه به دې وغورځوي. وایي حتی لو ان مارا مر بهم، تر دې پورې که یو تېرېدونکی په دې باندې تېر شي په دې جهنمیانو باندې، په دنیا کې دا انسان پېژانده او د زقوم ونې دې دا چمړه دنګولې دا ته لرې کړي او دې ته وګوري، وایي صرف دغه د مخ دا چمړه به ونه ویني، وبه پېژني، خو لیکن نور دا انسان به ونه پېژني چې دا به څوک دي. وایي داسې ونه ده په دې جهنم کې. او به علما داسې وایي، وایي کله چې دا د زقوم ونه دی وخوري، دی به چغې وکړي چې الله موږ تږي شو، موږ له اوبه راکړي. وایي فاغیث بماء کالمهل، وایي دې ته به داسې اوبه راوړلی شي ولې کړی شوي قلع دا دې په رقم باندې دې ته به اوبه راوړلی شي. او دی چې کله وڅکي فیسهر به ما فی بطونهم، په دې خېټو کې چې دا څه دي دا هر څه به ونه ولیکي. وایي داسې اوبه دي دا به. نو په جهنم کې داسې عذابونه دي، داسې خوراکونه دي. نو دا د جهنمینو خوراکونه شو چې جهنمین به په جهنم کې څه خوري. یو خوراک یې ضریع دی، دویم خوراک یې غسلین دی، او دریم خوراک د دې جهنمینو به
دغه زقوم نه چې دا جهنمین په دې جهنم کې دغه خوراکونه کوي. او قرآن کې الله وایي چې واخر من شکله ازواج، الله په جهنم کې د سخت عذابونه نورم ډیر زیات دی. الله وایي چې دا جهنمین به ورزي او جهنمین ته به دغه عذابونه ملاويږي.